زما طبیعت او نفس په څه باندې خوشحالېږي. یو بزرګ داسې و چې د بادشاه ورسره عقیدت و او د بادشاه ورسره داسې عقیدت و چې بادشاه به ګویا په دا بادشاهت کې څه مشوره کوله نو اول به مشوره د هغه بزرګ سره کوله. نو نفس یې ډېر خوشحاله و چې ګوره بادشاه تا سره مشوره کوي، بادشاه مشوره کوي تا سره، ډېر خوشحاله و. تر دې پورې یو پیری وي چې دا خو ډېر ګران کار دی. هلکه نفس مې سنډا شو، نفس مې سنډا شو، چېرته الله خفه نه شي. نفس مې ښه تازه شو، برابر شو، خوشحاله دی. او د چا نفسونه چې سنډاګان دي محترمو، وګوره هغه ته ګناه کول داسې اسان دي لکه اوبه چې حلال اوبه څکي سړی، لکه سړی چې اوبه څکي، داسې اسان دي ورته. وی یو پیری داسې کار وکړه چې یو ښځه یې مقرر کړه او ښځې ته یې وویل چې زه بادشاه سره ناست یم او بادشاه ما سره څه مشوره کوي، نو ته به راشي، پیسې وله ورکړې، ته به راشي نو ته به الزام ولګې چې تا ما سره بېکا که بدکاري کړې وه نو شراب تا هم څکلي وو، شراب ما هم څکلي وو، زنا دې وکړه، پیسې دې را نه کړې، ګوره پیسې راباسه اوس. وایي ته به دا کار وکړې. دې ښځې ورته حضرت که هر څه دي زه ټیک ته زناکاره ښځه خو دا کار را باندې مه کوه، ته یو ولي الله انسان یې. دی ورته وایي ستا کار د پیسو سره دی، ستا کار د پیسو سره ته نور څه کوې؟ تا ته زما د خلوت پته نشته، زه بد یم، زه بد سړی. د چا په تلاوت باندې او د چا ظاهري تقوا باندې به نه دوکه کېږي، ته به هغه د ایماندارۍ وګورې چې د هغه نفس او ایمانداري څنګه ده. دا مه ګوره چې د جومات کې ناست دی، دا مه ګوره چې د پټکي په سر کړی دی، د ده په معاشره کې اندازې معاشرت وګوره چې ده کې ایمانداري او دیانتداري شته که نه. دا منافق دی، د خلکو حقونه واري دي، په ظاهر باندې حاجي صاحب مولوي صاحب کاره کېږي او د مسلمانانو په حقونو باندې خپې ایښي دي. دا ښه سړی نه دی، دا ښه سړی نه دی. وګوره په معاشره کې وګوره، هغه ښه سړی نه دی محترمو چې جومات کې ناست دی او هلکه الله الله وي. معاشره کې اندازې معاشرت وګوره چې څنګه دی. نو که د مسلمان حق یې نه دی پامال کړی خو ولی الله دی، بس د الله ولی. او کنا ډیر لکه زما جومات کې ناستی، ډیر په منبر او په مصلی باندې ولاړی، مؤمن ته تنگ دی، مسلمان د هغه دپاره د خیر لفظ نه وي، او که اوزم الفاظ خلک وي خدای دې روک کړي، دا لفظ زما دپاره قسم دې بدترین انسان په مخ ته ځمکه هغه دې وګوره. بس وایي ته دا مه ګوره چې زه ښه سړی یم، که بس زما خلوت ته مه ګوره، تا د ما د خلوت نه یې لیدلی، تا ته زه ولي الله به دا کار وکړه. ښځې ورته صحیح ده حضرت نو وایي ړمې قسم دی که مني، ړمې نه مني. ده ورته یې دا کار وکړه. دی یو پیر بادشاه سره په تخت باندې ناست و، ما وویل بادشاه به ورسره مشورې کولې، په تخت ورسره ناست و چې هغه کنجره ښځه دروازې لیله ته ورکړه محترم، او د هغې تاسو ته پته لګېږي چې خلک څنګه کوي، ویډیوګان به تاسو ګورئ. دا بعضې خبرې داسې مشاهدې سره تعلق ساتي، تاسو لیدلي دي په دې خپلو سترګو باندې محترمو. و چې لته یې ورکړه، اواز یې وکړو او پلانکیا زما پیسې راباسه، تا بېګا چې بدکاري وکړه د شرابو په نشه کې تم وي او زه مو، تا ځان پوره که پیسې دې نه دي راکړی. وایي بادشاه چې د اواز واورېد، هغه ښځې ته یې خوله سمه خوځول، دا ته څه وې، دا ته څوک یادې، دا ته پېژنې چې دا څوک دی؟ دا زما په رعایه کې یو د الله ولی دی، ولی الله دی. هغه ته د الله ولی به په ظاهر باندې په باطن باندې تا ته پته چې د شپه کوم ځای تېرې. بادشاه چې دا واورېد وي بزرګ وي سر مې ښکته کړی، ما وایي قسم د نفس مې ډېر غټ شوی، نفس مې ډېر غټ شوی. که تا ته چا دا کار وکړي، یو سړی راغی او په زه په منبر ناست یم تاسو ته مسلې کوم او په مجلس کې چې استاد جي تا خو جي پلانکي ځای کې غلط کار کړی، اوه جي زه به کافر یم، بیا زه به څه یم، زه به کافر شوی یم جي. بادشاه بیا هم تسلي نه کېده. هغه بادشاهانو پخواني، نن خو بانه پکار ده، د مولا طالب د بدنامېدو دپاره بانه پکار ده. زه بانې ګورم په خپله، مقتدیم د دغه مولا یم او بانې م وله ګورم، زه یم څنګه دا استاد جي ګیر کړمه. وی دا خو ولی الله دی، وی قسم دی که ولی الله دی. تا ته پته ده چې دا د شپه بېګا زما په مجرخانه کې تېره شوې وه. بادشاه حیران شو چې تسلي وشوه او د دا بزرګ سره یې لاندې ولیده، پړې ونه په مری کې واچو، په محلو کې راښ کړ. وی قسم دی دا بزرګ وی چې زما د نفس داسې جړل لکه ماشوم چې جاړي، ظالمه د بادشاه په نس باندې ستا یو سټیټس و، ټول دې برباد کړو، په معاشره کې د ځان ذلیله کړ، نفس یې جړل محترمو. وی الله ورته آواز وکړ، الله ورته آواز وکړ چې پلانکیا وی قسم ده که مې بخلې،
قسم دې کې مې بخلې خو زما د رضا دپاره د نفس ذلیله که وایي که ته قیامته پورې ته اعمال هم نه کې او په دا شی باندې ما تا باندې اعلان جنت کړی دی شوق سره سبحان الله ما تا باندې اعلان نفس خفه کول ما وي په دنیا کې د ټولو نه ګران کار نفس خفه کول دی یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام